الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله نبی علیه السلام ته دغه قریشو د طرفه مختلف اپری اوشولي چې راته موږ سره دا ومنه موږ ستاسو پر دا کو نبی علیه السلام د هغې نه انکار وکړو. نو نبی علیه السلام خو غلل اعلان لګیاو او د دې بوتانو ته به بدې ردې وي. نو دغه بیا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قریشو یوه ډله راغله او نبی علیه السلام ته وویل چې ته زمونږ د بوتانو ته د بوتانو کوم مذمت بیانوي نو ته زمونږ د بوتانو مذمت هغه مه بیانوه، د دې نه باز راشه یعنې د دې نه وروستو شه او داسې چل به وکړو چې ته زمونږ یو کال زمونږ د بوتانو عبادت کوه، یو کال به موږ ستا د رب هغه عبادت کوو، په دې باندې به فیصله وکړو. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې زه د الله تعالی د بندګۍ دپاره راغلی یم، زه د بوتانو د بندګۍ دپاره الله نیم پیدا کړی. نبی علیه السلام ورته انکار وکړو. نو سوره کافرون د هغې نزول وشو. او په روایت د طبراني کې دي چې د جریر طبري کې دي چې دې سره یو آیت دوه نور د هغې نزول هغه شوی و چې د سوره زمر آیاتونه تقریبا هغه 24 25 26 دا درې آیاته د هغې نزول اومه شوی و چې کله په دغې باندې نبی علیه السلام دې سره اتفاق رانغی. نبی علیه السلام سره متفق نشو چونکې وڅنګه به متفق شو ځکه چې نبی علیه السلام خو د کفر او د شرک ختمولو دپاره راغلی. نو چې دلته کې نبی علیه السلام دغې خلکو سره د بوتانو عبادت کوو چونکې دا خو بیا د نبوت منافي شوله. بیا مشرکان رالل او د مشرکانو څه سوالونه د نبی علیه السلام نه چې موږ تا نه دا سوالونه کوو چې که چېرته تا زموږ د دې سوالونو جوابونه موږ ته راکړل نو بس موږ په تا باندې ایمان راوړو. نبی علیه السلام نه سوالونه شروع شول. ړومبی سوال چې تا ته ښه پته ده چې یاره دې ځای کې زموږ د مکې د حالات در تنګدستۍ دي چې په دې ځای کې داسې کرونده وغیره نه کېږي، سکوني بوټي داسې میوهدار هغه نشته دی چې هغه نه کېږي. نو ته د الله تعالی نه چې کوم رب ته پیغمبر را لیږلی د هغه نه سوال وکړه چې هغه زموږ دپاره داسې لکه چې څنګه شام دی او عراق دی په هغې کې الله باغونه پیدا کړي چې داسې موږ له په دې ځای کې کوم هغه باغونه پیدا کړي. نبی علیه السلام ورته وایي چې زه خو د دغې دپاره نه یم راغلی چونکې زه خو پیغمبر یم او مسلمانانو یعنې زه بشیر هم یم او نذیر هم یم، زه یرونکې یم او یعنی مسلمانانو کافرانو لره د دوزخ نه او زیری ورکوونکی یم مسلمانانو لره د جنت. د نور څه دپاره خو زه نه یم راغلی. دویم سوال بیا دغې خلکو وکړو د مشرکانو. د نبي علیه السلام نه یې دویم سوال وکړو چې یاره داسې چل وکړه چې که چېرته زموږ نیکه یعنې قصی بن کلاب چې دا د قریشو نیکه و که چېرته هغې ته را ژوندی کړي او هغې موږ ته ووایي چې او زما دا نوسۍ زما د قام او د قبیلې کې چې کوم دی دا محمد بن عبدالله دا زما په اولاد کې هم دی یعنې دی صحیح دی او د دا خبره ته ومنئ دی الله تعالی ده ته پیغمبري ورکړې ده. نو بیا به موږ ایمان به راوړو مسلمانان به شو که چېرته داسې کولی شي. نبی علیه السلام ورته وایي چې نه خو زه شاړو لره باغونو جوړولو له الله را لېږلی یم او نه مړو لره ژوندې کوونکې دغې له زه الله را لېږلی نه یم. الله را لېږلی یم که تاسو ایمان راوړو زه تاسو ته دعوت راکړم که تاسو ایمان راوړو نو تاسو دپاره به هغه ډېره زیاته بهتره وي او که تاسو ایمان را نه وړو نو بس زه به تر هغې باندې زه به انتظار کوم صبر به کوم تر څو پورې چې زما رب زموږ او ستاسو په منځ کې فیصله هغه ونه کړي. دا خبرې ورته نبي علیه السلام هغه وکړلې. بل سوال دغې خلکو هغه وکړو چې آیا موږ ستا نه دا سوال کوو که چېرته ته زموږ دپاره څه وکړي یعنې ته چې وایې زه الله پیغمبر را لېږلی یم نو الله تعالی ستا دپاره په تا سره یو فرشته ولې نه نازلوي چې هغه خلکو ته اعلان وکړي چې خلکو ته اعلان وکړي چې دغه فرشته وایي چې
اے خلکو دا د الله پیغمبر دی په د باندې ایمان راوړي دا سی ولې نه کوي نبی علیه السلام نه درې سوال وکړو او د کرانګي سلورم سوال بیا د نبی علیه السلام نه وکړو یعنی چې دغه فرشته به تاسو سره ګرځي هغه به ستاسو تصدیق کوي پتا به خلک ایمان راوړي سلورم سوال د نبی علیه السلام نه دا وکړو چې راته الله نه دا سوال وکړي چې په دې مکه کې الله باغونه پیدا کړي څومره باغونه هغه پیدا کړي یو او دویم دا چې تعالی الله تعالی باغونه راکړي تعالی الله محلات راکړي تعالی الله سونه او چاندي راکړي او ته په هغه کې چې کوم دنو هغه د خوشاله ژوند تیرای نو چې ته پیغمبر ته د الله نه سوال وکړي چې د سيزونه د الله راکړي نبی عليه السلام ته وی چې زه دغه خپل لنیم راغلي زه الله تعالی د خپل دین د خلکو ته د رسولو د پاره د دعوت د رسولو د پاره را لېږلی ما لہذا دا زما فرض دي چې هغه تاسو ته ورسوم اوس په اخوا باندې تاسو هغه منل که او منل الله به دا غي اجر راکړي او که او نه منل بس به تر هغه وخت پورې صبر کوم انتظار کوم چې الله به زمونږ او تاسو په منځ کې بهترین هغه به فیصله وکي بل سوال بیا د نبی علیه السلام نه وکړو چې یاره زمونږ او تاسو په منځ کې بل یو خبره دا ده چې کته وای چې زه د الله پیغمبر یم او الله تعالی ما ته نبوت را کړی دی پیغمبري را کړی ده او ته د الله د طرفه زه د الله نه سوال وکړم چې په موږ باندې عذاب راولي دا د بهوده سوال بل وکړو نبی علیه السلام نو نبی علیه السلام ورته وی چې نه زه د یو قوم د هلاکت د پاره نه مراغلی بلکې زه خو یو بشیر او نذیر یم چې څوک یعنی کفار لري يرونکې ما مسلمانانو لره د جنت سیری ورکونکې مزه خدای د پاره راغلی مزه یو قوم د هلاکت د پاره هغه نه مراغلی نو د عائشه رضی الله تعالی عنها نه چاته پوښتنه چې کچرته په دغه وخت کې یعنی دا الله تعالی له طرفه عذاب راغلی مسلمانانو وسهلت ايضا مسلمانان په دغه کې شریک او کوم شریک نو عائشه رضی الله تعالی عنها او فرمایل چې دا خو د دنیا په اعتبار سره و دنیا اعتبار دا دی چې دی کې نیکان او بدن هغه ټول په عذاب کې مشترک وي شریک وي او د اخرت په لحاظ سره د اخرت په لحاظ سره مرتبه د مؤمنانو د مسلمانانو هغه اوچته وي او درکه د کفار او د مشرکین او هغه سره هغه جهنم دی نو په دې کې دغه جداواله دی او بل اعتراض د چیرې د نبی عليه السلام د عذاب سوال ولې نه کو نبی عليه السلام د عذاب سوال قرآن کریم آیت دی چې الله تعالی تر هغه پورې وخت پورې دا قوم نه هلاکه چې تر څو پورې ته پدې کې او دی استغفار کوي نو یو نبی عليه السلام کې موجود چې د نبی عليه السلام برکت شي او خبره دویم چې پدې کې هغه کمزوري مسلمانانو چې هغه د الله تعالی نه د عافیت سوال کوي الله تعالی ته توبه او استغفار کوي نو پدې وجه باندې عذاب هغه نازل نشو دریم بیا نبی علیه السلام ته وی چې ځا مونږ باندې عذاب نازل کا او مونږ ته بس نور مهلت هغه راکوا ما نو نبی علیه السلام خاموش پاتې دغه خلکو جواب نه دی ورکړی صرف دغه چې بس زه خو سیمه پیغمبر ما الله را لېږلی ما بشیر او نذیر ما خلکو ته دعوت ورکوم د دغه سيزونو لپاره الله تعالی را لېږلی نه ما نو عبد الله بن امیہ د ادریدو نو چې کله د عبد الله بن امیہ هغه ادریدو او د ادریدلو سره د وی چې اے محمد نبی علیه السلام ته چې اے محمد زمنګ دی قوم دا دومره خبرې دا تا ته وړاندې کړلې او تا په دې کې دی یوې خبرې جواب او محمد تعالی نکو نو د دین داسې معلومیږي چې العیاذ بالله ته پیغمبر نه دا نبی علیه السلام باندې یعنی دا خلکو خکارا سو کو یعنی رد او کو چې ته العیاذ بالله پیغمبر نه چونکی د دې پیغمبر د دې په خلی باندې چې ته پیغمبر نه د هغه باندې نبی علیه السلام د پیغمبرای نه د خبره سره منافی نه و خو نه دی هغه خپل عمل هغه ښکارا کو نو دا عبد الله بن امیہ چې سم ودریدو وی چې تا خو زمونږ یو سوال منظور نه کو یو خبره دی هغه زمونږ او نه منله اے محمد په خدای قسم کچرته ته سیړای او لګوي او ته اسمان ته اوخیږي او د اسمان نتا سره سلور پرشتي را کوزي شي او اغي دا اعلان په ځمکه باندې کوي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی ته نبوت میلاو شوی دی او تاسو د باندې ایمان راوړل اے محمد زبر پتا باندې ایمان را نوړما یعنی چې کله سوي یعنی ټول خلکو او د خلکو سره سره پرشتي ستاده لپاره شهادت او کی گواهی او کی چې دا پیغمبر دی نو کې دې شي بیا در باندې خلک ایمان راوړي خو زه در باندې ایمان نه راوړم انو چې کله
دا خبره وکړه او نه دي ستا د نبوت تصدیق کوم نه در باندې ایمان راوړم چې کله نبی علیه السلام دا خبره واورېدله نبی علیه السلام خفه شو مایوسه شو دغه د خلکو نه نبی علیه السلام خو په دې وجه د خلکو سره ناست و چې دوی به زمانه کوم تپوسونه کوي دي ته به زه د دې د تپوسونو یعنې په داسې طریقې سره جواب ورکړم چې زه الله د دغې څیزونو دپاره نه یم رالیږلي چې کوم څیزونه تاسو زمانه غواړئ زه خو الله تعالی د دعوت دپاره رالیږلی یم دعوت ورکول دا زما کار دی دنیا آبادول دا زما کار نه دی لکه محلات شول بنګلې شولې باغونه شول او د شاړو ځایونو نه آباد ځای جوړول دا خو د هغه چا کار دی چې هغې دنیا باندې دایمي پاتې کېږي زه په دنیا باندې دایمي پاتې کېږم نه د نبي علیه السلام د ټولو خبرو نه اشاره دې طرف ته وه چې زه په دنیا باندې دایمي نه پاتې کېږم بلکې زه څه ما خو صرف دعوت هغه تاسو ته راوړی دی چې تاسو ایمان راوړئ تاسو به هغه کامیاب شئ یعنې تاسو لا اله الا الله ووایئ تاسو به کامیاب شئ تاسو به د دوزخ د اور نه بچ شئ زه نذیر یم زیری درکوونکی یم تاسو د جنت بشئ نذیر یم یروونکی یم د اور نه تاسو لره او بشیر یم تاسو ته زیری درکوونکی یم د جنت نو چې کله د عبدالله بن امیه دا خبره وکړله نو نبي علیه السلام مایوسه شو پاڅېد او لاړو د دغې خلکو نه